قدرمند حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي چې وارث جب مسجد حرام شنوست و ابو جهل وویلل چې که نن محمد روحی بیا مکنډای موته و. نبي علیه الصلاة والسلام ته زه د مسجد حرام نه لوړل کور ته ورته ومې ویل محمده ابو جهل خو نن داسې وویلل. دا یایي چې کله مې دا خبره ورته وکړه رسول الله مبارک داسې سیر شو غوسه شو فورا روچک شو مسجد حرام ته ډېر تیز روان شو. زه په شی ورسته یې دی مخ شدی مو خپله لنګې ټینګه کړله ومې ویل چې نن ډېره بده ورځ وي ځکه چې د مو وراره دی او خلکو لوس اچوي. رسول الله مبارک مسجد حرام ته په دومره تیزۍ سره لوړ شو چې دروازې په زوی باندې اټکټکۍ کې هم د ولوي د مول نه د حفاظت دی پوره پا باندې به راووښته. نبي علیه الصلاة والسلام لمونځه په نیت باندې نبي علیه الصلاة والسلام د دعوت په نیت باندې یو کافر ابو جهل ته وویل چې نن د څه ویلي وي چې که محمد نن روغی حشر به بدل وي مکنډی به متوم مکنډۍ باندې به کښېنوم. ورته ویل چې زه هغه شی وینه چې تاسې نه وینه. او رسول پاک علیه السلام دغه سورت ویه اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. دا سورت یې ویه چې کله د سجدې ځای ته ورسېده فورا یې سجده ویستله. یعنی الله پاک جل جلاله د ابو جهل الله پاک جل شانه د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام ما چې داسې شی خایل کوم چې وکه ابو جهل ورته وایي چې مو سیځي مو تباه کوي چې څه ورنږدې کړي محمد ته. داسې خو یې پېژنده چې د الله نظمین پیغمبر دی چې محمد رسول الله دی. تر برګنات و قبایل وي علاقې وي یەکێ ضد وجه نه ابو جهل اسلام نقبلو کنی پیژنده یې ښه زبردست یې پیژنده چې دا د الله آخري نبی دی محمد رسول الله دی نبی آخر الزمان دی. بهرحال الله جل شانه دا میشتو سه په شریعت شې د ضد نه وسودي چې څوله بله سړي سره ضد کوي نه نه الله کې مو حکم دی الله کې ما د رسول الله کې فرمان دی یکی تو کسی خپل قومي رواجات اتو نه کسی شریعت مسالاتو کس چې د رحمت ابد شریعت څه یې وما علینا الا البلاغ.